Bismillahirrahmanirrahim. Dear student, we have started protein biosynthesis. Protein biosynthesis के student چې د protein biosynthesis کم definition یا کم requirement هغه already موږ list کړي دي، هغه موږ mention کړي دي. بیا موږ دا خبره discuss کړي چې protein synthesis کله کېږي، نو پای کې two major events دي، یو پکې transcription دی او بل پکې translation دی. نن به مونږ یو briefly touch ورکو transcription لا، چې transcription څه ته وایي، د requirements دي، په دې کې چې کوم term use شوي دي هغه به اول مونږ clear کوو. دا نه بعد به بیا مونږ actually د transcription چې کوم mechanism دی هغه به discuss کوو. نو مونږ دا سری کې چې transcription the process of production of RNA copy is called transcription. هغه عمل چې پای کې د RNA copy د DNA نه جوړیږي، نو دا عمل ته مونږ څه وایو؟ transcription. This reaction is carried by a special enzyme which is called RNA polymerase. اوس دا transcription چې کله کېږي نو دا داسې نه کېږي، بلکې په دې کې یو catalyst involved دی، یو key enzyme پکې involved دی چې دغه enzyme name دی RNA polymerase. انشاءالله دا موږ ډسکس کوو چې RNA او DNA polymerase enzyme کې څه differences دي، دا به بیا next time ډسکس کوو. خو تاسو دا ځان سره نوٹ کړئ چې دا هغه عمل دی چې په دې کې زموږ سره کوم DNA سټینډ دی، د دې DNA سټینډ نه څه کېږي، د دې نه کاپي جوړیږي. هغه کاپي ته موږ څه وایو؟ RNA. چې کله د DNA سټینډ نه د RNA کاپي سپیشلی د میسنجر RNA کاپي جوړیږي، نو په دې کې یو کی انزایم دی، یو اهم انزایم چې د هغه نیم څه دی؟ RNA polymerase. نو ټرانسکرپشن هغه عمل دی چې په دې کې DNA نه کاپي جوړیږي، د RNA کاپي with the help of RNA polymerase enzyme. بیا موږ لیکل سنټر ډوګما. سنټر ډوګما دا یو کنسپټ دی. پخوا د ساینټسټ دا کنسپټ و چې یاره ټول جینیټک انفارمیشن، ټول جینیټک میسیجز، ټول جینیټک سیکوینسز دا په DNA کې موجود دي او دا د DNA نه فلو کوي. دا د DNA نه فلو کوي RNA ته، او د RNA نه بیا ځي پروټین جوړي according to the direction of DNA. د DNA چې کوم ډایرکشن دی دغه ډایرکشن مطابق دغه میسیجز هغه ډیکوډینګ کیږي او دغه نه یو پراپر پروټین جوړیږي. نو دغه کنسپټ موږ څه وایو؟ سنټرل ډوګما. According to this concept, all genetic information flow from DNA to mRNA, from mRNA to protein. This one-way flow of information, this one-way traffic of information is called central dogma. Central dogma reverse is the name indicate. دا نوم نه پخپل پته reverse ته چې یو عمل هغه واپس کیږي، هغه ټرن کیږي. According to this concept, RNA can make a DNA copy. د دې کنسپټ مطابق چې کله بیا ریسرچ وشو نو هغه کې بیا ساينټسټ دا سوي چې RNA DNA جوړول شي with the help of reverse transcriptase enzyme. چې کله د RNA نه DNA جوړیږي نو ایته موږ سو cDNA. د C مطلب څه دی؟ کاپي DNA. بیا هغه کاپي DNA چې کوم دی هغه mRNA ته کنورټ شي او دا mRNA بیا کنورټ شي څه ته؟ بیا پروټین ته کنورټ کیږي. نو دغه کنډیشن ته موږ سو چې د سنټر ډوګما کنسپټ هغه ریورس شو او دا سپیشل کیس په HIV کې شته. هیومن ایمین چې کوم وایرس دی نو دا موږ ته پته را چې HIV دا RNA وایرس دی. HIV is a RNA virus. With the help of reverse transcriptase enzyme, this RNA make a copy of cDNA and it make again mRNA. This concept is called central dogma reverse. student بیا په transcription کې موږ دا څه mention کوو چې د DNA دا سټینډ دا سنس دی او دا انټي سنس دی. نو د سنس سټینډ څه مطلب دی او د انټي سنس سټینډ څه مطلب دی؟ During transcription only one strand of DNA is transcribed. This called antisense. دلته موږ دا ټرم ریورس لیکلی، دلته به ولیکم antisense او دلته به ولیکم sense strand. antisense strand څه ته وایي؟ نو موږ دا سری کې چې during transcription چې کله د DNA transcription کېږي د DNA نه کاپي جوړیږي، نو پای کې د DNA خو ډبل سټینډ یو سټینډ به دی کاپي کېږي. لکه دا DNA سټینډ دی،
د ډي ان اے سټرینډ موږ وایو چې دا سټرینډ چې کوم دی دا کاپي کیږي د نه ایم آر ان اے جوړ دي کوم سټرینډ چې کاپي کیږي نه ته وایي انټي سنس سټرینډ او چې کوم نه کاپي کیږي دا چې کوم دی نه ته موږ وایي سنس سټرینډ During transcription, only one strain of a DNA is transcribed. This is called antisense or template strain. RNA is produced is called sense RNA. How come RNA च पैदा शुनाई तो मुंगा सोई sense RNA और the DNA strain तो मुंगा सोई antisense या वो तो है template strain. Sense strain, the DNA strain which is not transcribed is called sense or coding strain. هغه سټرینډ د ډي ان اے چې هغه په ټرانسکرپشن کې حصه نه اخلي او خو ځینې ساینټسټ بیا داسې وایي چې په ایکسپشن کې په وایرسز کې چې کوم لیمډا وایرس دی یا نور وایرس دی پای کې بیا دواړه سټرینډ هم په ټرانسکرپشن کې حصه اخیستی شي خو نارملي موږ دا وایو چې یاره ټرانسکرپشن به د ډي ان اے د یو سټرینډ کېږي چې د کم سټرینډ ټرانسکرپشن کېږي هغې ته موږ څه وایي انټي سنس او چې د کم نه کېږي نو هغې ته موږ څه وایي سنس سټرینډ مخکې موږ لیکو چې ټرانسکرپشن یونټ واټ از ټرانسکرپشن یونټ دا خو کلیر خبره ده چې هغه یونټ هغه ریجن هغه سټرکچر چې هغه ټرانسکرپشن سره تعلق ساتي نو هغې ته موږ ټرانسکرپشن یونټ ټرانسکرپشن یونټ is date sequences of DNA that is transcribed into a single RNA د DNA هغه سپیشل سیکوینسز هغه ریجن چې هغه د RNA کاپي جوړوي په هغې کې حصه اخلي نو هغې ته موږ څه وایو ټرانسکرپشن یونټ A transcription unit has the transcription unit by your three cellular parts. You know, parts څه دي یو خو باید کې promoter region موجود وي start point په پکې او coding start point په پکې coding region په پکې او terminator region په پکې promoter دا هم ته پته را چې دا RNA polymerase attachment site دی یعنی promotion څه ته ترقې ته وي هغه region چې پای کې RNA polymerase enzyme راځي خپل activities کوي نو ته وایي promoter start point چې کوم دی نه بیا actually دا خپل عمل په transcription شروع کوي نو ته وایي start point coding چې دا کوم بیا transcription کوم region دی چې هغه copy جوړي نو ته وایي coding region او terminator هغه region چې پای کې د transcription یا RNA چې کوم copy start شوی دا هغه ختمیږي نو ته بیا موږ څه وایو terminator region دلته موږ briefly دا mention کړی چې دا زموږ سره RNA polymerase enzyme دی دا کوم enzyme دی RNA polymerase دا RNA polymerase enzyme دا د special region سره اټیچ شي دغه region ته موږ وایو promoter چې کوم دی سره دا اټیچ شوی دی په دې کې کوم دا special line دی دې ته موږ start point دا پروسس به داسې continuous وي داسې به روان وي from 5 to 3 prime end همیشه دا خبره ځان سره نوٹ کړئ چې ټرانسکرپشن به شروع کیږي د 5 end نه 3 ته ځکه چې په 3 پرایم end باندې زموږ سره هایدروکسل ګروپ دی او هایدروکسل ګروپ چې کوم دی نو دا د RNA polymerase لپاره یو ریسپټر سایټ دی بیا دلته موږ لیکو چې دا ټرمینیټر ریجن دی په DNA کې دا سیکوینسز هم شته چې هلته بیا RNA چې کومه کاپي دغه سټاپ کیږي داسې سیګنل پکې شته نو دا ریجن ته بیا موږ سوچ دا ټرمینیټر دی دلته چې RNA polymerase کوم اټیچ دا به واپس بیا بهر ته وځي स्टूडेंट बया मूंगा दाबम लिखो चे अपस्ट्रीम एंड डाउनस्ट्रीम पर DNA स्टैंड के मूंगा दा से मेंशन को चे अपस्ट्रीम से तो या डाउनस्ट्रीम से तो न्यूक्लियोटाइड इन नेगेटिव डायरेक्शन आर कॉल्ड अपस्ट्रीम एंड न्यूक्लियोटाइड इन पॉजिटिव डायरेक्शन आर कॉल्ड डाउनस्ट्रीम यानी हाँ सीक्वेंसेस लगे दा मूंगा सर स्टार्ट पॉइंट द स्टार्ट पॉइंट ना चे दी खो लेफ्ट साइड तक कम सीक्वेंसेस दी चे रकम ट्रांसक्रिप्शन न की द कम रीजन या कम दे के ट्रांसक्रिप्शन ला शुरू शवी नी नहीं तो मुझे सोई अपस्ट्रीम दाज़म सर लेफ्ट साइड वाले सीक्वेंस कम लेफ्ट साइड ते दी दाज़म सर अपस्ट्रीम दी कम चीज़ हम सर राइट साइड ते दी नहीं तो मुझे सोवायूं कि दा डाउनस्ट्रीम दी नो हमेशा चिकला दा ट्रांसक्रिप्शन दा प्रोसेस कीगी नो अपस्ट्रीम की बदा अटैचमेंट की और एक्चुअली डाउनस्ट्रीम की ब्यादा दा प्रोडक्शन कीगी मतलब दा चिपली डाउनस्ट्रीम की बा दा RNA कॉपी जोड़ेगी स्टूडेंट बया मूंगा दासिम लिखूँ कि कम प्रोमोटर रीजन दी आगा प्रोमोटर रीजन पर प्रोकैरियोट के हमशता पर यूकैरियोट पर DNA के हमशता what are promoter are RNA polymerase attachment site these are the special region which are present in prokaryotic DNA
and also present in eukaryotic DNAs. اوس په پروکریاټیک ډي ان اے کې زه دا منشن کوم چې دا پروموټر ریجن په کم کم ریجن کې په کم کم پوینټ باندې دا موجود دي. یو زموږ سره موجود دی په -10 پوزیشن او بل زموږ سره موجود دی په -35 پوزیشن چې دا زموږ سره اپ سټریم پوزیشن دی. په -10 چې کوم سیکوینسز دي کوم ریجن دی هغه ته موږ وایي ټاټا باکس. سو ته وایي سټوډنټ ټاټا باکس یا ورته وایي پریبنو باکس. It is called Tata box because it is a thymine and adenine rich sequences. It is thymine and adenine rich region. او بل زموږ سره سټوډنټ هغه GC box چې پای کې ګوانین او سایټوسین سیکوینسز هم شته. دا په پروکریاټیک ډي ان اے کې دا په -35 پوزیشن باندې زموږ سره GC box دی او په -10 پوزیشن باندې زموږ سره ټاټا باکس دی یا اډنین تھایمین ریچ سیکوینسز دي. بیا د دې ټاټا باکس او سٹارٹ پوائنٹ په منځ کې 7 بیس پیر سیکوینسز دي. 7 BP مطلب دی 7 بیس پیر سیکوینسز. دغه شانتي دا باکسز دا مونږه په یوکریاټیک سیل کې منشن کوو چې په یوکریاټیک سیل کې یا په یوکریاټیک ډي ان ایز کې زموږ سره ټاټا باکس په -25 پوزیشن باندې موجود دي او زموږ سره GC باکس هغه په -70 پوزیشن باندې لوکیټډ دی. دا خبره ځان سره نوٹ کړئ. -10 په پروکریاټ کې ټاټا باکس دی، -35 په پروکریاټیک ډي ان اے کې دا GC باکس دی. دغه شانتي دا باکسز دا لوکیټډ دی په یوکریاټیک ډي ان ایز کې په -25 پوزیشن او په -70 پوزیشن. دې پورې دا انف شو. ان شاء الله نیکسٹ ټایم چې بیا د ټرانسکرپشن کوم ایکچولی میکانیزم دی دا کوم سټیپس دي انیشیشن elongation and termination هغه به موږ ډسکس کوو. سو اٹ از انف فار ټوډے.